راچي کور کې لوخي راچي څوک جګړه شروع کوي او بعضې پکې قار شا پکې ماشومان وي دام پکې موږ لیدلي بعضې پکې ماشومان وي اسانه طریقه ده سمپل طریقه ده مولانا والا په اسانه باندې خو ته د مولا خواته کښېنې نه د مولا خواته ته کښېنې نه چې سمپل طریقه در وښیي توجه واوره په توجه سره خبره واوره زما نبی فرمایي وای کم سړي چې نکاح وکړه شیطان په چغو باندې شي شیطان وای آی هاي تباہ و برباد شوم دی انسان زما نیم ایمان سلامت کو چې کور ته لاړی ورته بابا دا راته ووایه چې ستا زما ایمان سلامت خوښ دی او که زما ایمان دی نیم خوښ دی ابه درته ووایي بچی زما خو ستا ایمان سلامت خوښ دی ښه بیا بابا لاړشه او ماله ښځه وګوره چې زما ایمان سلامت شي دا نبی ویل دي رسول الله مبارک علیه السلام حدیث لکنز العمال کې دا روایت دی او دا موره د الله نبی فرمایي سمپل طریقه بلم خیمه لیکن عمل به پکې وکړي چا واده وشو بیا به مال میدان ته پوره 50,000 روپۍ رالیږي ځکه دا 50,000 روپۍ لوښي هسې ماتئ نو مال دې دا 50,000 روپۍ راولېږي ښه طریقه درته ښیم رسول الله فرمایي هغه مونځ چې هغې دپاره مسواک وشي د هغه مونځ نه چې د کوم دپاره مسواک نه شوی او یا چنده بهتر دی کم ذکر چې په قلاره باندې وشي په خاموشۍ سره وشي د هغه ذکر نه او یا چنده بهتر دی چې په اوچت اواز سره وکړی شي اوس واورئ رسول الله مبارک حدیث کې فرمایي وایي یو هلک یو دوه کسان دي مونځ کوي یو سړي 2 رکعته نفل وکړو یو سړي 2 رکعته نفل وکړو بل هم 2 رکعته نفل وکړو خو دې یو واده کړی او دې بل واده نه دی کړی کوم چې واده کړی د ده دا نفل د دې نه واده کړي نه او یا چنده بهتر دي دا ورته ووایه بابا جی زما ملګري واده کړی ما واده نه دی کړی زما نه هغه په عمل کې مخکې دی هغه هم 2 رکعته نفل کوي د ماښام منځه نه بعد زه هم 2 رکعته نفل کوم خو هغه یا حسابېږي زما هغه دعا مهرباني کر کے کچھ کرو میرے لیے شادی کرو کہ میں اس سے بے مقابل ہو جاؤ بات سمجھ میں آئی توجہ